په بلوچستان کې چې د غیرت په نوم باندې کومه جنۍ او هلک وژل شوي دي، نو ځینې کسان وایي چې په اسلام کې د خوښې نکاح شته. نو دی په دې باندې نه دي پوهه چې څنګه د خوښې نکاح شته. د خوښې نکاح دا نه دی ویلي چې جنۍ راشي او د هلک سره وتښتي، یا هلک لاړ شي او جنۍ چې دا د ځان سره وتښتي. دې ته چې دی د خوښې نکاح نه ولګي. خوښې نکاح دی ته ویلي دي چې جنۍ او هلک چې دی د نکاح نه مخکې یو بل لیدی شي، که یو بل خوښ شي نو نکاح کولی شي، که یو بل خوښ نشي نو نکاح چې دغه دی نه کوي. نو دغه شانتي د خوښې ولي. بل په اسلام کې دا هم ولي چې د خپلو نظرونو چې دی تاسو حفاظت وکړئ. د نظرونو حفاظت یې دې ته ولرئ چې ستاسو په پردۍ جنۍ باندې، په پردۍ زنانه باندې ستاسو نظر ونه لګي. د جنۍ چې دی په هلک باندې نظر ونه لګي. د ښځې دپاره چې دی د پردې حکم راغلی، د دې د وجې نه راغلی چې سبا ورځې دا قسمه واقعي چې دی دا رانه شي. بل په بلوچستان کې چې کم کار شوی دی هغه ظلم شوی دی، هغې ته موږ ظلم وایو، ځکه چې 1.5 کال مخکې د دې واده شوی دی، نکاح یې کړې ده، د هغې نه وروسته چې دی دا وژله شوي دي. په اسلام کې چې کومه سزا وه هغه سزا وله ورکول پکار وو. بل لا چې قانون په خپل لاس کې اخسته دلی نه پکار. خو کم کسان چې سره اسلام ملګری کوي، په اسلام کې دا چل ده، په اسلام کې دا دی. نو اول به دې باندې ځان پوه کړی، داسې نه دي ویلي چې ته به جنۍ چې ده هغه به ته روانه کړي، د ځان سره به یې بوځې، یا به جنۍ راشي په هلک پسې به راوتښتي، هغه سره به نکاح وکړي. دا پکې نشته. خو د خوښې نکاح وله چې یو بل تاسو د نکاح نه مخکې لیدی شئ. نو تاسو را سره خپل رایه چې دی دا شریک کړئ.